د منځ مزه علی چې ته ووایې چې رسول الله علیه السلام څه فرمایلي دي، که معاشره ښه ګڼي او که بد ګڼي، خو زه به د رسول الله علیه السلام خبره منم او منځ به د پیغمبر علیه السلام د منځ په شان کوم، د اطیع الله او د اطیع الرسول مصداق سره برابر منځ به کوم. د هغه منځ جدا مزه ده، هغه منځ سره د زړه ته تسلي میلاو شي، هغه منځ سره د زړه باندې یو سکینه نازل شي، هغه منځ سره د زړه نرم شي، هغه منځ سره به تا کې د جړا صفت پیدا شي. او د هغه منځ لویه مزه او لویه فایده به دا وي چې ته هغه منځ یو ځل وکړې نو ګنټه پس به بیا په تمه چې بیا به دا منځ کله کوم. نو چې ماسپښین منځو کې بیا به وایې چې مازدیګر منځ به څه ټیم وي، څنګه به ځان را رسوم، امامتۍ ته به څنګه ځان را رسوم، تا کې به د مازدیګر د منځ تنده پیدا شي. چې د مازدیګر منځ د پیغمبر علیه السلام د سنت موافق وکړې ته به د ماښام منځ ته لیوالی، چې د ماښامې منځ د پیغمبر علیه السلام په طریقو کې ته به د ماسخوتن منځ ته لیوالی، چې د ماسخوتنې منځ دې وکړو دا ستا ډیوټي وه د پیغمبر علیه السلام د اطاعت، دا به تا کې دومره مینه پیدا کړي چې ته به وایې زما د پیغمبر علیه السلام خو د شپې تهجدو ته هم پاڅېدلی دی. ستا دا زړه به دې ته مایله کړي د پیغمبر علیه السلام دا اطاعت چې ته به د شپې تهجد کوونکی انسان جوړ شي. دا ولې تا په منځ کې د پیغمبر علیه السلام تابعداري خپله کړه، الله درله خپل خصوصي ټایم درکو. هر ټایم الله زمونږ فریاد اوري که نه، خو دا تهجد دا ټایم د الله خصوصي ټایم دی. لکه یو عالم سره خلک په عام مجلس کې ملاقات وکړي او هغه له ځای ته لړ شي، هغه ولې جدا خصوصي ټایم ورکړي، د هغې ځان له خوند دي. نو دا تهجد دا الله سره د خبرو او د کلام یو خصوصي ټایم دی، دې کې جدا مزه وي. نو عرض دا اوله خبره چې د منځ مزه علوي چې ته د پیغمبر علیه السلام تابعداري وکړي.